پاک ورته ارشاد فرمایلو چې ما علامت ایمانکم، اے صحابه کرامو د ستاسو د ایمان څه علامت دی چې ستاسو په زړونو کې د ایمان رڼا، د ایمان هدایت، د ایمان ښکلا موجود ده، نو تاسو به چاله څه دلیل ورکوئ چې د مونږ په زړونو کې ایمان شته دی؟ وجه دا ده چې دا خبره مونږ کې شته، نو ځکه په مونږ کې ایمان هم شته. اے صحابه کرامو ما علامت ایمانکم، اے صحابه کرامو د ستاسو د ایمان څه علامت دی؟ کم کم څیزونه تاسو کې شته چې د هغې د وجې نه دا معلومیږي چې تاسو ایماندار خلک یې. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته درې خبرې صحابه کرامو وکړې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کې درې خبرې شته. نصبرو علی البلاء، اولنې زمونږه د ایمان علامت دا دی چې کلم د الله پاک طرف نه څه مصیبت راغلی، څه دک راغلی، څه درد راغلی، څه بیماری راغلی ده، نبی پاک ته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نصبرو علی البلاء، مونږ په بلاګانو، په مصیبتونو، په غمونو، په دردونو باندې مونږ صبر کوو، غیر نه وایو. کله د مالی مشکلات وي، کله جانی مشکلات وي، کله د صحت مشکلات وي، کله د اولاد او د ښځې مشکلات وي، خو مونږ چېرته د الله په حضور کې غیر نه دی ویلي. مونږه چې کله مشکل راغلی مونږه صبر کړی، دا د مونږ د ایمان علامت دی. دویم نمبر نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نشکرو علی الرخاء، او چې کلم خوشحالی راغلی ده، که د مال په صورت کې ده، که د کور په صورت کې ده، که د اولاد په صورت کې ده، که جایداد په صورت کې ده، که د نور د ژوند چې څومره خوشحالیانې مونږ په ژوند کې شاملې شوي دي او مونږ ژوند برخه خوشحالیانې جوړې شوي دي، نشکرو علی الرخاء، کله مونږ باندې فراخي راغلی، خوشحالي راغلی، مونږ نفرمانی نه ده کړې، مونږ بیا هم د الله پاک شکر ادا کړی. که چې د اولاد واده راغلی، که منګني راغلی ده، مونږ د الله پاک نفرمانی نه ده کړې چې جیب مې ډک دی، پیسې را سره شته، زوی واده مه دی، د وراره کوژدن مه ده، په دې خبرو باندې څومره خوشحالیانې راغلي، مونږ نفرمانی نه ده کړې، مونږ بیا هم د الله پاک شکر ادا کړی. او دریم نمبر چې کم زما د دغې نن مختصر خطاب سره تعلق ساتي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته عرض کوي ونرضا بالقضاء، او چې خدای پاک د مونږ په حق له باندې کمې کمې فیصلې کړي دي، د الله په ټولو فیصلو باندې مونږ راضي یو. که هغه فیصله مونږ ته د خیر ښکاري، که هغه فیصله د رب العالمین مونږ ته د شر ښکاري، ټولې فیصلې د الله پاک طرف نه چې کوم په تقدیر کې لیکلی شوي، په هره فیصله باندې مونږ د الله پاک ناراضي یو. دا زمونږ د ایمان علامت ته یا رسول الله. نو درې علامات نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته صحابه عرض کوي چې نصبرو علی البلاء ونشکرو علی السخاء، او بیا نبی پاک فرمایي ونرضا بالقضاء، صحابه کرام فرمایي چې مونږه ونشکرو علی الرخاء ونرضا بالقضاء. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته دغه درې خبرې ارشاد فرمایي. نو د دغې حدیث دریم نمبر چې کومه حصه ده، نبی پاک ته عرض کوي یا رسول الله مونږ د الله په فیصلو باندې راضي یو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته چې کله د ایمان درې علامات بیان کړل، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مزید وضاحت نه کوي او یو عجیب غوندې جمله کې ولا اصحابه کرام ولا جواب ورکوي او ارشاد ورته فرمایي ورب الکعبه انتم المؤمنون. نبی پاک فرمایي چې ما د خانه کعبې په رب باندې قسم وي
نبی پاک خبره کې څه شک شوبه نه وي خو چې نبی پاک مبارک په دې ځای کې د الله په ذات باندې قسم خوري او د خانه کعبې نسبت الله پاک ته کوي او فرمایي چې ورب الکعبه نبی پاک فرمایي چې ما د خانه کعبې په رب باندې قسم وي چې چا کې دغه درې څیزونه موجود دي دا په حقیقت کې مؤمنان دي ورب الکعبه انتم المؤمنون ما د خانه کعبې په رب باندې قسم وي اصحاب کرامو چې تاسو کې دغه درې څیزونه شته تاسو په حقیقت کې کامل مؤمنان